ترى كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. وی ما خوب کی ولیدو یوسف علیه السلام پلار لراغی حضرت یعقوب علیه السلام دیلا پیغمبر نه دی ماشوم دی. خو یوسف علیه السلام داسې ناشنا خاندان چې یوسف علیه السلام پیغمبرو، د والد صاحب پیغمبرو، د هغه والد صاحب پیغمبرو او د هغه والد صاحب پیغمبرو، او په مخ د ځمکه د نبوت نه لویه درجه نشته. یادو ساتئ ها، دیم پیغمبرو، پلارم پیغمبرو، نیکیم پیغمبرو، د هغې والد صاحب سیدنا ابراهیم علیه السلام پیغمبرو. خیر، یوسف علیه السلام لا ماشوم دی پلار لراغی وی ما خوب کی ولیدل انی رایت 11 کوكبا والشمس والقمر، چې 11 ستوري او یو نور او سپوږمۍ دی زما پلار ته چې دی دغه کوداسي ورته سجده لګوله، زما پلار د ماتې سجده لګوله. نو پلار ورته وی جواب کې چې داسې وکړه چې دا خوب ځان سره پټ وساته، چاته وایه ما، هسې نه چې درونو په زړه کې دې څه راشي، ځکه دا شیطان چې دی دا ښکاره دشمن دی وغیره اوږده خبره. د ده 2 میندې وې، 2 موریانې وې، د یو نه یو دی و یو بنیامین و، د بلې مور نه 10 بچي و، 10 وروڼه و، مطلب دا دی د ده نو ټوټل 12 وروڼه. د خیر خوب ولیده، بیا فطرتي کارم و ده کې، چونکې هغه صلاحیت هم زیات و، آینده کې د چې دی د دغه خاندان بار به په اوږو کو، نو د سره د یعقوب علیه السلام د خپل پلار مینه په منزله د نورو بچو دا زیاته و، چې دا مینې ورسره زیاته و، نو د بای طرف ته مطلب دی نو د وروڼو خو مخصوص کوله، خو ځایي په مینه کې کمی نه و، خو د سره ولې زیاته ده نو دا هغې باندې ښه نه لګېده. خبرې به نه کوې ښه، او که تراو کې هم لږې خبرې وکړه چې دا اوس هم پکې کوې. نو خبره داسې ده چې یوسف علیه السلام ته دې په زړه کې خبره کېنولو او خپلو کې صلاح وکړله. نو چې کله دې داسې د تلو راتلو یا د ګرځېدو، یعنې لږ ښه شو، منډې تړله او ګرځېده به چې لږ ښه عمر واله شو. هغې کې روایات مختلف دي چې دې د څومره عمر شو، یو قول پکې دا دی چې د 19 کالو شو. نو دا نور وروڼه یې راغلل او یعقوب علیه السلام ته د پلار ته ووي چې مونږ ټول خو سارا ته ځو او دا څاروي وغیره ګډې یا مختلف څیزونه دا سره او منډه تړله مو ورته، نو دا یوسف هم مونږ سره ولېږه چې دې هم ځان سره بولو. هغه ورته وي چې هسې نه دي تاسو بوځئ او هلته کې دي د دغه شکار شي، د خنزیرانو. نو هغې ورته ووي وی داسې کار دی چې دا سی ورته وي نه مونږ خو یو لوی جماعت یو، مونږ باده خیال څنګه رساتو. نو دی یې بوته. خیر چې بویته نو هلته کې یې داسې وکړو چې دی یې یو کوی ته ګزار کړو. هغه کوی هم د لارې نه لږ سیټ ته و، بلکل تیاره کوی، دی یې هغې ته ګزار کړو او بیا یې د ده هغه کمیس یې ایښ کړو، نو هغې په وینو باندې لړلي وو. اول یې خو مړ کړو، خو د مشر ورور ورته مه یې مړ کوې، نو و هغه کوی ته یې ګزار کړو. نو چې هغه کوی ته یې ګزار کړو، هغه کمیس یې ورله په وینو لړلي، هغې پلار لروړ. خو قرآن د هغې تعبیر په ناشنا الفاظو کوي چې دي کله دا راوړه نو دا دي د رزې رونړه، ځکه د انسان د دې مخ نه بعضې څیزونو اندازه کېږي. نو دی وی چې دا مکر او فریب زمونږ دا په دې رڼا کې ونه ښکاري، نو د تیاره کې دا کمیس روړ او جړاګانې مړاګانې وکړې. یعقوب علیه السلام ورته وی الله په دې حال باندې عالم دی وغیره. خیر دغه دی ورته وی چې جی هغه زمونږ نه شرمه، نو هغه ورته ناشنا شرمه خو چې انسان یې وخوړ او کمیس یې ترې روغ یې ښکېد، ځکه انسان وی غل خپله نه خبرېدي. ورته ناشنا شرم د سړی هم وخوړه او کمیس یې ترې روغ یې ښکېرې، وینه پرې پرته او کمیس روغ دی. هغه پیغمبري علم وغیره هغه ورته زما صبر دی. نو بیا دی داسې کار وکړو چې د یو ورور به کله ناکله روټۍ هم ورویشته او د غر نه شاته به یې تماشه کوله چې دی له خو څوک رال که نه، اواز به یې ورته وکړه د بره نه چې ژوندی دی که مړ دی.
په دې کې څومره وخت تېر شو خو خیر چې کله دی وربشته نو جبرائیل علیه السلام په اووم اسمان چې د کوی په سر خبر ته خیال کوي جبرائیل علیه السلام په اووم اسمان دی د کوی د سر نه ورخطا کو الله رب العزت جبرائیل علیه السلام ته وی ته ځان ورورسه مخکې د هغې نه چې یوسف علیه السلام د ځمکې ویښ له رسېدلي کوی له رسېدلي چې د ده یو ویښته مازار نشي چې هغې ورګزار کو یو چا د جبرائیل علیه السلام نه تپوس هم کړو چې تا کم وخت ډېر یعنې سخت یا د دې یا هغه ټیم چې زه د اوم اسمان د پاس وم او الله رب العزت ما ته وی چې هلته ځان ورورسوه نو چې دې ورګزار د دې له ځمکې له نه وتلي په کوی کې چې جبرائیل علیه السلام راغلي و هغه په وزر اوچت کړ نو دا جبرائیل علیه السلام دی بیا د ده یو تعویض کې هغه کې د جنت لباس و هغې ورته واچو او دغه کوی کې څه موده بیا تېره کړه بیا یو قافله په دغه تېرېدله او دغه قافلې هغه خپل اوبو والا ساقي وغیره هغې رولېږه چې ته اوبه راوباسه اوبه راوړه قافلې له چې هغه کله اوبه راوړلې نو هغه چې ولیده نو لاندې پکې یو ناشنا نوجوان ښکلې مزیداره لږ هغې پسې نښتې نو هغه एकदम چغه قال یا بشرا هذا غلام دا خو ناشنا هلک دی نو چې څنګه یې روباسم د یوسف علیه السلام لونه ولا راړه ورور ورته وي چې هغه له خوا قافلې راوچت کړه نو یې ورته چې دا خو زمونږ غلام دی ورته وی دا خو زمونږ غلام دی دی چې کله کار نه کوي نو دی کوی کې پټي نو په 100 روپۍ کې خرڅ کړه په دغه د مصر په قافلې باندې هغې بوته چې کله یې بوته نو په مصر کې د سرو زرو په بیه باندې خرڅ کړه یو چابړي کې دی یو کې هغې وغیره هغې کې د آخره کې بس د بادشاه د وزیر اعظم ښځې له راورسېد زلیخې او دی چې بچا لیده نو یو خو پیغمبري حسن او یو الله رب العزت د ټولې دنیا نیم حسن ورکړ نو هغې به ورسره مینه پیدا کېده نو د هغې هم فطرت و خامخا او د هغې بچي مچي نه نو د هغې خوښ ډېر زیات هغې به کور ساته وغیره او بادشاه هم چې دی ورسره وزیر اعظم مینه وه وغیره یو ورځ هغه نه و د دې ځان له یو خاص تخت و هغه په اوو دروازو یا وغیره په کمرو دننه نو په چل ولې د یوسف علیه السلام دننه بوت او د ده نه د ګناه تقاضا وکړله نو قرآن دا وایي چې قریبه وه چې دی یعنې واقع شوي یا تې خطا شوي یا هسې صرف میلان پیدا شوي خو قرآن وایي چې برهان د یو دلیل ولیده اوس دا دلیل سو په دې کې د علماو کلام دی څوک وایي چې خدای پاک ورته یعقوب علیه السلام په شکل وخوا یعقوب علیه السلام ته په خپل شکل لاغې او هغه ته پړک وباسه او څوک وایي چې جبرائیل علیه السلام ورته ښکاره شو او ډېر وایي چې نه په ده خپل د پیغمبرۍ هغه طاقت چې پکې چونکې موجودو پیغمبر نه پیدایشي ګناه نه کېږي هغه پرې راښکاره شو نو بس چې منډه یې کړه دروازې خو هغې تاله کړې چې کمې دروازې له به ورته نو هغه ورته کولاوېده چې کمې له به ورته هغه کولاوېده کمې له به ورته هغه کولاوېده اخره کې چې څنګه اخرې دروازې له رووته نو بس مخې ته خاوند ولاړ نو دا ښځې چې دا په مکر و پرېب کې ډېرې چاکي نو دا एकदम روان شوه په هغې باندې ځکه یې په یار خو چې چا مخکې وکړه باچا دی نو دا پرې روان شوه او ورته یې وایي څه سزا ده د هغه کس دا یې ونه وي چې بیا یې پرې مرګ سود نه و څه سزا ده د هغه کس چې هغه خپل مالک سره دوکه وکړي وغیره نو یوسف علیه السلام خو بیا د ډېرې حیا نه غلی ودرېده خو ده په دې تلو کې د ده د شا غاړې دا کمیس چې دی دا قدت قمیصو من دبورین د شا غاړې دا کمیس چې دی دا شلېدلی نو دغلته یا یو بوډا مشر سپینګیری سړی حدیث کې راځي لا علم الا ذو تجربه علم د تجربې والا ځکه هغه هر څه نظره تېر شوي نو یا ورته هغه وي یا په یو زانګو کې ماشوم پروت و هغه ووی که چېرته د یوسف علیه السلام دا کمیس د مخکې نه شلېدلي نو بیا ده د زلیخې په عزت حمله کړې ده او هغې ځان بچاوه نو بس کمیس شلېدلی او که چېرته دا د شا نه شلېدلي نو معلومه دا شوه چې چل خو په دې کې ده خو ته منډه والا ځان یې بچ کړو نو بیا داسې کار وشو
چې هغې وکته نو دې کمیس نو بیا ورته د خاوند وي چې استغفري لذنبک انک کنت من الخاطئین. شاه به د ګناهونو څه وکړه د هغې توبه وباسه. نو شیخ ادریس صاحب وایي ارمان دې پښتون نه نو دا د توبې کیسه وه سمه لښته ورته نیسلې وه چې ښه ته خپل کټ ته پردي کس بوځې نه بس د الله حکمت دي په بعضې څیزونو کې. خیر ورته دا وي نو بیا یوسف علیه السلام چې دی هغه دغلته چې دی نو په دغه ځای کې دا مطلب دا دی دغه کور کې نو دا خو ډېره نن سبا معاشره کې ډېره ناشنا ده چې یو کس ته چا متعلق ویلی شي چې پلانکې سړي لور چې ده نو هغه ډېر په لاندې چې موږ یې لاندې ګڼو پلانکي نسل کې یا په پلانکي خاندان کې واده کړه یا پلانکي کس چې دی نو ډېر لاندې خاندان کې واده وکړو خلک یې ډېر داسې دغه ګڼي او بیا دی به طور غلام مصر ته راغلی نو خاندان کې ورپسې دا مشهوره شوه چې وزیر اعظم د ښځې پسې چې به یې دا ته غلام باندې مینه شوې ده نو هم هوښیاره وه نو هغې دا شاهي خاندان والا ښځې راوغوښتې او دی و چونکې غلام ورسره نو ده ته یې ویل چې زه کله ویم نو بیا به ته راوځي او هغې د یې لاسو کې چاړه ورکړه او میوې یې ورکړې او ورته یې وویې ده ته یې ویل روځه نو چې څنګه یې ورته ویل روځه نو هغې دا خپلې ګوتې دا په چاړو ووالي او بعضې علماو لیکلي دي چې دا یې قصدن ووالي چې د ده په موږ باندې رحم راشي چې موږ ته لږ رانږدې شي موږ سره یو څو خبرې وکړي نو هغې وویې چې دا خو انسان نه دی دا خو څه فرشته ده. خیر بیا دی د خدای نه سوال وکړو چې خدای پاکه بس ما د دغه نه بچ کړي نو بس بیا جیل ته واچولی شو څه وخت له چې به یې د نظر نه پناه شي. په دې جیل کې د سره دوه ملګري وو دا زه پرته لنډ راځم. هغه یو ورته وایي چې صاحب ما خوب لیدلی څوک وایي دا خوب یې د ځان نه جوړ کړی نو که د ځان نه جوړ کړی وو هم یې تعبیره کشان شو صحابي کول دی دا او یو صحابي وایي چې نه دا یې لیدلی نو هغه ورته وایي چې ما خوب ولیده چې زما په سر باندې خوانچه ده او کارغان راځي هغه ته خوراک کوي او ځي. دویم ورته وایي چې زه اعصر خمره زه شراب نه جوړ کوم یعنې دوباره شراب جوړوم بادشاه او دا دواړه په یو سزا کې ګیرو دی باندې دا دغه و چې به یې دی بادشاه له زهر ورکړي نو د یو باندې ثابت شوي ځکه هغې چې څاروي له ورکړه دا خوراک نو هغه مړ شه او د بل باندې نو ثابت شي نو به ده ورته ووایي چې د کوم په سر خوانچه پرته و کارغان ورته خوراک کو نو دا کس چې دی دی به پانسي شي په سزا بشي او دا بل کس به دوباره نوکر شي او بادشاه له به شراب تیار. هغه خبره داسې شوه چې بادشاه ته کله یعنی بس دغه کس یو پانسي او ده ورته د هغې نه مخکې د الله د وحدانیت درس وکړو او ورته ویل د هر څه مال الله راکړي دي نو په هغه باندې کلمه ووایي. هغه چې کله د جیل نه خلاص شو خو ده ورته دا ووایي چې کله ته د جیل نه خلاص شي بادشاه ته به ووایي چې په جیل کې یو بېګناه کس دی نو دا خبره الله چونکې نږدې خلک وي نو دې له په وړه خبره سزا هم چې دی